सिकंदर आजम په 32 سال عمر کې نیمه دنیا فتح کړې و. نیمه دنیا فتح کړې و. نیمه دنیا د په پلیټ کې نه و ملو شوی بلکې د خپل طاقت باندې د نیمه دنیا فتح کړې و. خو د بیا مرګ څنګه راغو یو داسې تکړه ځوان یو داسې بهادر ځوان چې په 32 کال عمر کې هغه نیمه دنیا فتح کړې و. غل چې کله مرګ راشي نو د مرګ د پاره هغه بیا مینت کوي یو د څومره ظلمونه کړی دي دا ویډیو سره په دې وجه شریکوم چې په دې ویډیو کې زموږ د پاره غټه عبرت پروت دی. نن سبا چې سره لګ دولت راشي لګ ولا الله په غټه مرتبه ورکړي نو هغه چې کم په غرور او تکبر کې ګرځي. او بل طرف ته سکندر اعظم چې په 32 کال کې هغه نیمه دنیا فتح کړې و په خپل طاقت باندې هغه هم غرور او تکبر چې کله شروع کو کله هغه مرګ راو نو د خپل مرګ د پاره د خپل مرګ لګ د خلک ټایم اغشتلو د پاره په دنیا کې لګ ټایم تیرولو د پاره هغه چې کوم خبرې کړي چې تاسو ورې حیران بشئ. ډیر ټایم نه خرابو په واقعي باندې په سکندر اعظم باندې ډیټیل سره خبره کوو چې سکندر اعظم په 32 کال عمر کې نیمه نه زیاته دنیا فتح کړې و. د چرته ناکام شوی نو د چې کم جنگ تم تل د نو هغه جنگ د ګټل دی او هغه زید قبضه کړی دی هغه زی باندې د خپل پرچم چې کم د خپل جنډا لهراو کړی دی لکه دا دومره بهادر ځوان دی په تاریخ کې تیر شوی دی. یو ځل د ملتان په علاقہ باندې دی تیرېدو نو الته د باندې دی په یو تیر باندې ولګېدو په غشي باندې ولګېدو. هغه ټایم د غشو جګړې وي د تورو ډال جګړې به وي د ټوپکو تماچو جګړې نه وي د ایټم بم او د راکټو د دې جګړې نه وي. هغه ټایم هم دغه د غشو د توري ډال جګړه به وجي نو د ملتان په دې علاقې تیرېدو چې دی په یو تیر باندې ولګېدو نو خپل فوج ته د حکم کو دومره غوسه شو ته خپل فوج له حکم کو چې دا کش تلاش کوي چې د چا زويشته ما دا دومره جرأت چا کراو چې د زو او وشتمه دا کس مال پیدا کوي. فوج ډیر زیاتو ګرځي خو دا کس پیدا نه کو چې چا دی وشتل او جی سکندر اعظم حکم وکړو چې کس مو خو پیدا نه کو خو چې کم سړی د کم سړی مسترګ چمک وای کنه شام نظر لګی رانی سه یو مړ کوي نو د فوج ولګي په هغه علاقہ کې خزه دای مړ کا ماشوم دای مړ کو ځوان دای مړ کو بوډا دای مړ کو هغه علاقہ کې بيخي انسانان پاتې نشو لکه دومره دای خلق مړ کا صرف په سوجه چې په د باندې یو تیر لګیدل دی په یو تیر باندې لګیدل او په دی وجه باندې خچ خلک مړ خپل ارمي ولوي چې کس مو خو پیدا نه کو مو خلک مړ په علاقہ کې خلک ختم شو. پیشوګان اوس پیمرونی سای مړ کوي مرغای مړ نسای مړ کوي کې د شي پیشو په خله کې تر نیولې عزت لګیدل پیشو مړ نسای سپم لکه دومره ظلم د کړه دی جی په 32 کال کې د دومره ظلم کړو په دې دنیا باندې. یو خو بادر دنیا فتح کړي و او بل طرف ته د ظلمونو داستان چې کم دی تاریخ ته ډک پروت دی جی. لنډه دا چې د بس مړه غزناور ماغه په علاقہ کې مړ کجی خیو ځل د عراق په خار بابل کې و چې ملیریا ورته لګیدا دوایان ډاکټران په ستړي شو خوده ټیک نشو. په 32 سال عمر کې د الله پاک راګیر کو دل چې کله پته لګیدا چې مرګ مې راجوخته وخرنه وخت مې نو د یو ارمان کولو یار د وی چې د کور ته ورسمه او د کور ته رسیدو د پاره سره 2 هفته مزل لکه هغه ټایم کې خو جازونه او موټر وینه پیدل مزل به یا په ګوړ باندې په دغه باندې ګوړ سوار ولا ویل شي په اوخ باندې یا په اسونو باندې مزل کې دی وروره نو د کور ته د عراق نه 2 هفته مزلو خو د وی چې د خپل مرګ په خپل کور کې مطلب زه دا غواړم چې مال مرګ په خپل کور کې راشي. زه په مسافرۍ کې مړ کېدل نه غواړم پزمکه باندې ناستو پزمکه لوغړېدو او دا ناره وخره چې څوک شته مال 2 هفته ژوندۍ صرف راکي شته چې څوک چې مال 2 هفته ژوندۍ راکي زما د ټوله بادشاہي زما د ټول مال دولت د غزو خو چې مال 2 هفته جون راکي زه پکې صرف خپل کور ته ورسم او زه په خپل کور کې ورکول غواړم. زه غواړم چې زه په خپل کور کې مرشم. دار سکندر اعظم اخرنی الفاظو کله چې د الله پاک په پکړ کې انسان راشي کنه نو دی بیا د الله پاک په پکړ کې راغلی او چې کله د انسان وخت پوره شي کنه مړه کده هر ځای کې وینو دل بیا وخت ملاویدل نشته دل بیا چانس ملاویدل نشته دل بیا سکند قدر ملاویدل نشته جی. نو موږ له پکار دی ګوره چې په دې ځمکه باندې کله هم د الله پاک په پکړ کې مونږ راتلې شو کله هم غرور او تکبر او ظلم نه دی کول پکار جی. سکندر اعظم چې د په نیمه دنیا باندې بچای کول او نیمه دنیا د فتح کړي ونه د نیمه دنیا د په پلیټ کې نه ملو شوی دا د خپل بلبوته باندې په خپل طاقت باندې د فتح کړي و خو چې مرګ ورته راغو ملیریا راګیر کو کنه نو بیا 2 هفته ټایم پزمکه لوغړېدو چې راشي زما د بادشاہي والی زما د مال دولت هر څه والی خو مال 2 هفته ټایم راکړي چې زه کور ته ورسم او زه خپل مرګ زه غواړم چې ما نه په خپل کور کې زه په پردیس کې مړ کېدل نه غواړم. دا سکندر اعظم الفاظو.